السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول لیدونکي کتونکي به خو الله جل جلاله مخلره محترمو چند ورځو نه زه ګورم فیسبوک باندې بعضې حضرات د مناظر اسلام شیخ الحدیث شیخ عبدالحکیم مظهري صاحب مبارک په مخالفت کې پوسټونه کوي او دغه خبره کوي چې هلکه شیخ عبدالحکیم مظهري صاحب په جلسې کې دا خبره کړې ده چې څوک د نه قرآن مطالبه وکړي هغه به 25% وهابي وي، څوک چې د نه حدیثو مطالبه وکړي هغه به 50% وهابي وي، څوک د نه سند مطالبه وکړي داسې زه ورپسې 100% پورې. نو اوس د په مخالفت کې پوسټونه شروع کړي دي چې شیخ مظهري صاحب دا خبره غلطه کړې ده او با یو حضرت ته پکې مولوي سلطان محمد ثاقب صاحب هغه ورپسې کلیپ هم کړی ده چې په دې خبره شیخ عبدالحکیم مظهري صاحب د حنفیت نه هم خارج ده، کیدای شي ایمان نه هم خارج وي. الغرض ډېرې خبرې وشولې، ډېر مخالفتونه وشو، عجیب خبرې وشولې. خو ګوره محترمو دا تعصب چې ده که نه دا ډېر بد شی ده، دا ډېر بد شی ده، غټ خلک خطا وکړي. ګوره د شیخ عبدالحکیم مظهري صاحب په مقصد او په مطلب باندې زه هم پوهېږم، بل هم پوهېږي. ګوره چې د ما غونې کې یو کم علمه کم عمره طالب په دې خبرې پوهېږي دي چې شیخ مظهري صاحب د دې خبرې نه څه مقصد ده. آیا د علما په دې خبرو نه پوهېږي؟ ګوره هغه خو واضحه خبره ده، هغه خو مقصد هم دا ده عوام یې پوهولو، عوامو له د وابیانو علامې خالې چې ګوره وابیان چې کله باز کی خبرې کوي نو هغه په دې طریقې کوي چې هغه طالب ډاري کوي چې آیت کې وښیه، قرآن پیش کا، حدیث کې وښیه، حدیث سند وښیه. نو دا خو یقینا د خو د علامې دي په دې طریقې باندې خبرې کوي، سره بیا جخت شرک فتوا هم لګوي. نو دې کې خو شک نشته چې د دو علامې دي. نو هغه بیا یوه بیله خبره ده که نه چې دو خپله بیا د قرآن او د حدیث یا د سند په دې تلې باندې خپله برابر نه دي. اوس دا بعضې حضرات نه ده بیا پوسټ نه هغه کوي کلیپونه کټ کړي بیا نشر کوي چې ګوره احناف ومنله چې موږ قرآن او د حدیث او سند خبره کوو. نو ګوره بالکل قرآن حدیث او د سند مطالبه خو کوو خو لیکن خپله په دې معیار باندې برابر نه یو. نو ګوره شیخ عبدالحکیم مظهري صاحب خو همدا خبره کوله، عوام یې پوهولو چې هلکه د وابیانو داسې علامې دي، داسې طریقې سره دو باز کوي، خبرې کوي. نو د ځای کې ګوره چې د ما غوندې کمزوری سړی په خبرې پوه شو په دې خبرې باندې چې نه سره زه میلاو یم د شیخ عبدالحکیم مظهري صاحب سره، نه مې سره داسې تعلق شته ده، خو لیکن زه په مطلب پوه شوم چې بیان مې واورېده چې هلکه د شیخ صاحب دغه مقصد ده. نو آیا دغه علما چې ښه یې پېژندي، خو یې ته پته چې ډېر لوی عالم ده شیخ عبدالحکیم مظهري صاحب، معمولي سړی نه ده، د مناظرې د میدان سړی ده، محقق ته شیخ الحدیث ته. نو تاسو له خو پته ده که نه دې خبرو بیا ویلې د هغه مخالفت کوو، د هغه په مقصد باندې ویلې ځان نه پوهیو، هغه خو صرف علامې د وابیانو بیان کړي چې دغه علامې دي. نو دې کې بیا د مخالفت څه خبره ده؟ نو په کار خو دا اول ده چونکې مولوي سلطان محمد ثاقب صاحب ورپسې کلیپ هم اپلوډ کړی ده، کیدای شي خپلو طلباو دوکه کړی وي او په خپله د شیخ مظهري صاحب بیان یې نه وي اورېدلی. نو دې طلباو له الله هدایت ویر کې اکثر چې علما نه ښه دي دې کې طلباو بعضې طلباو کردار وي داسې شریر ټایپ غوندې کې طلبا. نو داسې ګوره مه کوو، د علما خپله کې مه نښلو. خو شیخ صاحب له هم دا پکار وه سلطان محمد ثاقب صاحب له چې ګوره هغه خو سیتونه لرې خو نه ده که نه، خو یو رنګ به دې ورته کړی وی چې خامخا یې ته شک وی په زړه کې او ته پوهونه غوښتلی مظهري شیخ صاحب چې کلیپ ته ورپسې کوو نو هغه له د ټلیفون ویلې نه کوو، هغه له به دې کال کړی وی، معاملې تحقیق به دې کړی وی، هغې نه پس به دې یوه خبره کولی. نو د شیخ مظهري صاحب په مقصد خو موږ ونه کې یو ادنا طلبا هم پوهېږي، نو ته پې څرنګې نه پوهېږي؟ نو یقینا پوهېږي. د ځای کې دوې خبرې دي، یا خو شیخ صاحب تعصب کوي سره لګي نه او یا خپلو طلباو دوکه کړی ده. نو د الله نه وډور شو دا بعضې خبرې داسې وړوکې خبرې دا فیسبوک له میډیا له مه راوړو، په دې باندې بیا د عوام به څه سوچ کړي چې ګوره دا شیخان دي او دو په خپله کې نښتي دي. نو داسې کورونه ګوره مه کوو، الله خطر وکړو، د جنګ جګړې دغه له مه راوړو، د اختلافات د فیسبوک له مه راوړو، خپله کې حل کوو، خپله کې کینو، خپله کې رابطه وایو که نه، دغه څه دومره غټه خبره نه ده. نو الله جل جلاله دا د اهل سنت والجماعت مابین کې اتفاق او اتحاد راولي، ورنه د بعضې خلکو وجې نه چې زه سوچ وکړم ناممکنه ښکاري. ګوره د شیخ مظهري صاحب بس د خبرې وضاحت مې تاسو له وکړله او تاسو په خپله هم سره رابطه کولی شو، هغه هم دغه مقصد و چې کوم مو تاسو له بیان کړل. نو دې باوجود هم چې بیا څوک پوسټونه کوي او د شیخ صاحب پسې غلطې خبرې کوي نو دا به هسې به ځان ګنهګاروي دا سړی. نو شیخ صاحب مبارک پسې خبرې نه دي کول پکار، او شیخ صاحب مبارک چې کومې خبرې کړي بالکل داسې خبره دا همدا حقیقت ته د دغو خلکو همدغه علامې دي چې دغه مطالبات لري، هغه بېله خبره چې په دې معیار بیا خپله برابر نه دي. نو د غلطو پلطو پوسټونو نه اجتناب وکړو، د دې شیرینګ نه اجتناب وکړو. السلام علیکم ورحمت الله.